الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفسرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. तो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन स्वारी और जालिम प्रोविंस की शिकवा मुकालमा और मुनाजरा पेशवा और बागी की फिरऔन की साहिरान रवस्ती और फिरऔन असली कोशिश और उपाय किया नाकाम हुए खुदा मौजूदी बा यो मौजूदा बा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का सवाल कहो अल्लाह बला सवाल का कौला नो आगा दाइन रुस्तु की दावत अगनमन नो अल्लाह ताला पागवानी सबसे जमान मालूम है दा फिरऔन बांधी और फिरऔन पकाओ बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत मसाइब और तकलीफों रावसन दिन पर ची कचरे भी हक तरफ तराशी और मूसा अलैहिस्सलाम सरा दा हक दावत उमनी हो ये खला दाची कम मुसीबत बरागे और तकलीफ बरागे जो मूसा अलैहिस्सलाम का स्वयं शुरू को और जारिगानी में कौली और जो कला बागा मुसीबत ला भी को मगज बड़ा सबर हो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई वलकद अखذنا आल फिरऔन बिस्सिनीन यकीनन निहुली मंगा फिरऔनियान लरा बिस्सिनीन पकार साले सरा आल फिरऔन न मुराद फिरऔन और अतबा मुरादी यानी आगा और कौम के मुराद दे व नक्सिम मिन समरात और निहुली मंगा फिरऔनियान लरा पर कमीन में वो बांधी जिक्र में वो दे मुराद दे मुल्क के पैदावार दे चकागा उरुठियो कागा गनम और ज्वार और मुशियो लाई लअल्लहुम यज़क्करून ये देशी चिदा फिरऔनियान पनो नसीहत कबूल दा हालात की हलाकात वले रावस्तो दा पबिरो को बागुल के पैदावार के अल्लाह ताला का में वले रावस्तो लागी वजह कुरान में लअल्लहुम यज़क्करून देर बारिश दा फिरऔनियान दा पनो नसीहत कबूल की और मूसा अलैहिस्सलाम दावत कबूल की फइज़ा जाअहुमुल हसना कला बचरागे भी तक हालत लगे मुसीबत मुबारक वजीरान मूसा अलैहिस्सलाम तबे मिली चता अल्लाह का सवालों का अरे खुद पैगंबरी को जो सवालों का मुन बता सरस्ता दावत उमन नागा हालत बसमश कालू लना हाजी बेवतवी न चाहता पोसु को चिता वाली मुसीबत रागले और जारिगान कौली की मुसीबत खत्म शो न उस वता सुबिया मगा गड़ा काता के बराता ही लिवे लना हाजी मंगर दे लाई कुरुज का खुदे पाक दा का मुन्ने जरा मुसीबत दरशो तकलीफ दरशो मंगर दे लाई क्यों मंगर दे मुस्ताहिक क्यों और इन तो सिर्फ सैयतुन
کله به دې ته ورسېده بد حالت ولږه به راله تنده به راله بیمارۍ به رالې نو یطیر بموسی ومعه بدپالي به یې نیوله په موسی علیه السلام او د هغه په ملګرو مسلمانانو باندې چې دا دوی نوي نوي خبرې شروع کړي دي په دې ملک کې او نوي نوي پروګرامونه پیش کوي دا د هغې اثر دی چې موږ دې مصیبت سره مخامخ الله جواب ورکوي الا انما طائرهم عند الله خبردار خامخا بدپالي د دې فرعونیانو اگر دوی سره د بدپالۍ وجه کفر دی د بدپالۍ وجه د پیغمبر دعوت مسترد کول دي د کفر وجه د الله نه انکار دی دا خو د کفارو سره دی دا شومیت اسباب دا د کافرانو سره پراته دي بیا دا خبرې ولې کوي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک پوهېږي وقالو ویل بدی فرعونیانو موسی علیہ السلام کوي مهما تأتنا به من آیت اگر چې تر راتله کې باغې باندې موږ ته یو معجزې نه چې تسخرنا بها چې ته جادو کې په موږ باندې په دغې سره ته چې کله خپل منتر په موږ باندې وچلې فما نحن لك بمؤمنین پس نه موږ ستا لپاره یقین کوو الله وایي موږ دې باندې قسمه قسمه مصائب راوستو فارسلنا عليهم الطوفان راواړو موږ په دې باندې طوفان اصل کې هغه کثرت امطار چې بارانونه دومره زیات شي چې په پټو کې فصل خراب کړي دې ته طوفان وایي والجراد او دارنګي مولخان دا شکاتیان مولخان چې هغې د دوی د پسونو وخوړل د پسونو د دانې وخوړلې او القمله دارنګې سپږۍ دا کوم چې په غنمو کې کېږي تاسو سره به ګولې مولې راوړئ نو دغه دام کې مراد دي او بعضې مفسرین وایي چې خود یې دغه سپږې کې هم مراد دي چې د انسان په جامو کې کېږي نو داسې سپږې الله تعالی په دې کې کړې وي چې دې د دې غوښې له بوټي کې ورته ننوتلی شي او دغه سپږۍ هم پکې وي چې دانې ټولې بیا ولایسته برباد او خرابې وي والضفادع او دارنګې چندخې دا یو بل دغه پې الله راوسته چې بس کوم ځای باندې کوچول چندخې وي پلیټ کې به چندخې پرتې وي په جام کې به چندخې وي په منګي کې به چندخې وي په لوښو چې ولې کتل دي چندخ وړی دا یو بل افت الله تعالی په دې باندې راوسته والدمه او دارنګې وینې بس چې له منګي نه اوبه راړی وینې دي که د کوی نه اوبه راوباسي وینې دي یو مفسرین لیکلي دې حده پورې چې په یو جام باندې به اسرائیلي او قبطي خوله ولګوله نو هغه ته به کې اوبه تللې او ته به وینې راغلې دا یو بل سختی الله تعالی په دې باندې راوسته او دې حده پورې دي مفسرین لیکلي دي چې دا د موږ دغه چې کوم دی د چندخو په ټوپونه وایي نو کله به دوی خبره کوله چې درس په خوله کې ویله نه وایي علوم یې دا انداز آیات مفصلات دا د الله د قدرت نښې وي معجزې وي او دا یو بل پسې وي داسې پې در پې یو بل پسې را روانې وي یو به راله دوی به تنګ شو موسی علیه السلام ته درخواست وکړو چې الله ته دعا وکړو چې موږ دې نه خلاص کړي دا خبره به ومنو چې هغه به دعا وکړله او الله به دې خلاص کړو بیا به هغه ملاقات وکړي واستكبروا پر دوی ځان غټ وګاڼه د فرعونیانو د دې ټولو معجزو د منلو نه وکانو قوما مجرمین او دا یو قوم نافرمان ولما وقع عليهم الرجز هر واري چې واقع بشو په دې باندې ګنده عذاب دغه یو عذاب غیر تفصیل دی ولما وقع عليهم الرجز هر واري چې واقع بشو په دې باندې او کله چې واقع شو په دې باندې ګنده عذاب د جانب د الله نه قالوا يا موسى قل يا موسى ادع لنا ربك اے موسى راو بل خپل پروردگار خپل رب ته سوال وکړه
بما عهد عندك وسبب داغي چې وعده کړی تا سره یا په سبب داغي باندې چې تا سره وعده کړی د پیغمبري انت الله پیغمبر او دا ته ویلي چې ستا خبره سو منی نو موږ په باغی باندې رحم کول موږ لپاره دعا وکړو ستا خبره کوي لئن کشفت عنا الرزا قسم دې لام موتی علی قسم دې چې لرکتا زمونږ نه الرجز غندا عذاب لرا کدا عذاب دې زمونږ نه لرکو لکه دخل لري شوي دا مين لري شوي دا نور بلاګان لري شو یو براتو لنؤمنن لك بخامخا ایمان رو پتا ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخا بني بوتا سرا بني اسرائيل شان کوي موسی عليه السلام دعوه مرکبه فرعون دې ته خدای نه الله رب العالمین بل زي پیغمبر تا یو خدا خبر استا غلطه دویم دا بنی اسرائیل پیغمبرانو بچی دی او دا آزاد قوم دی دا غلامان نه دی او تیر غلامان په حیثیت استعمالي دا ما ته پرې اجازه خپل ملک ته ولېږه ولما کشفنا عنهم الرجز الى اجل پس کلوا چې لرکمږه دینا ګند عذاب یو وخت پوری یو وخت به بن شو دو هفته به بن شو هم بالغو چې دوی رسیدون کی واقعیتا دا روان اذا هم ينقصون ناس ما قواعد بالماده بیا به ما شان شو بیا به موسی عليه السلام ولا مرګ ته ضرر رسول بیا به دا وخت ما فتقبنا منهم پس بدل واقع استمون دي فرعونانونا بدل داو فاغرقناهم في اليوم پس غرق رونگا دیلرا پلونگی و جور سمندر کی دا بحر قلزم مرتوائی بحر قلزم سمندر یو برخه ده او سمندر حصہ ده دا نهر سویس او نهر سویس چې ورته وایي چې دا بیا دا یورپ خلیج لري وکړي دا چې په سمندر کې ورتابې دي دا د مصر سره دا سمندر چې دی بحر قلزم نو دا داسې دی چې لکه په طور مثال داسې دا سمندر دا ستاو شوی دی ستاسو لیکلي نه چې چاپېره تللی دی نو هغه طرف ته چې وتی دی داسې نو بیا داسې تللی دی نو هلته هم سمندر دی او دلته هم سمندر دی او په دې منځ کې دونه وچه ځمکه ده چې میاشتو میاشتو مزل کېږي نو دې ځای نه ورته د سمندر نه ورته ډېر شروع کړ او دا یې پورته واقع دی واچو دا د نهر سویس چې ورته وایي مصر کې نو هغه سویس هم ورته وایي نو دا اردو کې ورته نهر سویس وایي عربي کې ورته نهر سوس نو دا هغه نهر دی دکه ځای دکه بحر قلزم دی په دې کې دا روسو والے شوی برطانیې والے دی دا دکه دا چې لاړه هلته اړو چې لاړه چې نه وه نو خو پیغمبر خو تپوس نه کوي چې الله ورته دې طرف ته موزي ایسته نو د شپې نه موسی علیه السلام ملګرو ته وویل چې ځان تیار کړه وځو ښځې خبر کړی و ټول کاته برابر کړی و نو دغه ځای ته ورسېدل او فرعون خبر شوی دی دوه واقعات دي هغه ځان برابر کړی دی او فوجونه ځان سره اخیستي 6 लाख فوج ورسره دی 6 लाख فوج او دا د سار په ټیم کې موسی علیه السلام دغه ځای ته ورسېده او دې طرف ته مخې ته سمندر راغی او شاته فرعون فوجونه را روان دي موسی علیه السلام مرګري موسی علیه السلام ته وایي چې د عمران زویا داسې د هلاکت کندې ته راوستو چې شاته دشمن راورسېده او مخې ته سمندر دی موسی علیه السلام قرآن کې ذکر دی ان معي ربي سيهدين زما سره زما رب دې ما ته ولار ښایي فانتقمنا منهم نو بس موسی علیه السلام امسا راواخیسته او سمندري پیوه او مخکې تېر شوي دي 12 لارې ساتي وچې او 12 قبیلې بني اسرائیل پکې ور روان شو فرعون راغی بس سره د فوجونه او ده د خیال دا و چې که د ما دپاره وچي او چا دپاره وچو
چې دې خپ کې سره پوجونا د کچا بچا ورنه وته نو الله تعالی سمندر ته چوس ورلا سمندر راګر پوجو فاغرقناهم فی الیم پس غرق رمگا دیلرا پوجوگی سمندر کی یم سمندر توایی وچه کما دیر جور ایسی بأنهم کذبوا بآیاتنا دا اقصر دی چی بی نسبت در اکڑے زمانگا آیاتنا موجزوتا وکانو قوما غافلین او یو قومنا خبر وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها دا وأورثنا القوم الذي وراثت کور کمنگا دک هرس د فرعون زمکی پټی باغونه نهرونا وراثت کور کمنگا قوم هغدا قانون چې د قوم مستضعفون کمزوري بغنل کېدل مشارق الارض په مشرقي حصو د زمکی د مصر کې او مغاربها او په مغربي حصو د مصر کې دا بني اسرائیل یادای چې دا غلامانو پر حیثیت په دې مشرقي حصو کې او مغربي حصو کې اوسېدل التي باركنا فيها اغا چمغا خیر و برکتونه چولو پدې کې قران وی کړه زبراشي چې فرعونیان او استل منګه د باغونو او د چینونو او مقام امین او د مزیدار او مزدار د امن زینونا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل او پرشویدا کلمه در استاخو بني إسرائيل باندې بني إسرائيل په وخت کې مسلمانانو داغي مقابله کې کافران فرعونیان نو الله رب العزت پیغمبرانو بچیو الله رب العزت ډیر زبردست صراحت په دی باندې راوستو د غلامۍ د فرعون نے اخلاص کړو داغي غمانه او بنگلې او باغونو او پسونو هر څه دي ته حواله کړو او دا ولی بما صبر داغي وجه داوا چې دې صبر دې بچي حلال دل دې په صبر کوو دا سین خلک او غي غلامان کړیو دې زنانه د خدمت لپاره پر خوري او قسمه قسم بیګارونه کوي باندې کول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او هلاكمغا ودمرنا اهلكنا هلاكمغا ما كان يصنع فرعون هغه چیز کول فرعون او قوم دا سچلاګي کارکردګي وامغه خط پکړه وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی ورته سفرونه تړل او باغونه به سازول دا مولمغه نهستونه کوټ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ورستمغا بني اسرائيل لا په سمندر باندې دې ذکرې د موسی عليه السلام او د فرعون توغي واقعا سره ورسېږي دا وخت چې وسدي نو دا د فرعون د بني اسرائيل په خپل داږي چې کوم معایب دي او کوم ناکاري دي داږي لګ نشان دي الله چې دا سی او قوم چې دا سی جابر ظالم نه اخلاص کړو او دې پیغمبر په دعا او په شنو باندې اخلاص شو او بیا الته پوری وړ چې لاړل نو بیا به پوتو شو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ورستمغا بني اسرائيل په سمندري باندې په زومباري فاتا على قوم وسرال دوی په یو قوم باندې يعقوفونا چې دوی چې لکه شانو علی اسنام لهم په بوتان خپل باندې قالوا یا موسی اجعل لنا الها موسی وګرځو موږ په داسې یو خدای کما لهم الها لکه څنګه دوی لپاره ګڼ خدایان دي قال انکم قوم تجهلون موسی علیہ السلام ورته تاسو یو قوم نه پوهه کوم خدای چې فرعون په بحر قلزم کې ستاسو مخې ته غرق وانتم تنظرون قران بزیوي تاسو ورته قتل تاسو رسترګو مخې ته غلوي فرعون دجال الله تعالی په سمندر کې ډوب کو سره ډېر لوی طاقت او زور نه او تاسو په دغه سمندر باندې را پورستئ او تنن ما تداوي یدي کلی والا لپاره څنګه بوتان دي نو ما نه پاتې دا څه کومه کارخانه دی چې پورګاړ یو کلی په خواط چې کلی په خوا باندې تللو نو اګری یو کې خلک ګل پرستانو
بوتانو درچا دوی موسی علیه السلام ته ویل کما شومان چې موږ له دې یو خدای په کار دی لکه دې کلی ولا چې خدای موسی علیه السلام ورته ویل چې خدای کار کړو دا تاسو څه کړی و انکم قوم نه کوو چې څونه دې مصیبت ته تاسو الله تعالی خلاص یو يهودي صحابه ته خبرو کړی چې تاسو د پیغمبر د تختی ولا او چې شوی نه وي او تاسو اختلافات شو هغه صحابي ورته وایي چې تاسو خپه کېږئ تاسو خو به لا د بحر کلثوم دغونه او چې شوی نه وي او تاسو موسی عليه السلام نه دا مطالبه وکړه چې اجعل لنا الها كما لهم آله تاسو په هم د بحر کلثوم دغونه لا او چې شوی نه وي او بیا هم دا قسم ناجایزه مطالبه وکړه او ته موږ دا الزام لګوي چې تاسو پیغمبر تصدیق د دې چې تاسو کې اختلاف پیدا شوی قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين لا تفتي خبر رانا پیغمبر خدا وفات خبر قوم چرته راشي او وکړو هغه حضرت انس وایي چې نبی علیہ السلام د دفن نه چې موږ پاره یو موږ د خپلونه بل شانتي مونږ بیا هغه سیمو او بل خبره چې پیغمبر خدا مجلس کې وسړی ناس یو شان په صحابه کرامو ته یو ځل دا خبره پیغمبر خدا کړې و چې موږ کولو تلاش او خپل بیان او زامنو او بچو سره په غب شپ کې ورشو نو موږ غواړو یو شان دي اسلام مجلس سره شو نو ورشو نبی اکرم ورته فرمایي چې مرګرو کوستا شونه سم چې ما سره د څه په کور کې وو پرشتو مې څه په کور کې لاسونه مې راوړل قال غير الله موسى عليه السلام ورته ها نو ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء يكن دا کلیوالا چې د بت پرست متبر هلاك دې ما هغکار هم فيه چې دې په کار کې چې بت پرسیدا او باطل به فائدې او به حقیقت کار دې او باطل او به حقیقت ما هغه كانوا يعملون چې بیس عمل کوي شاه ولی الله رحمه الله دنم احمد ابن عبد الرحیم او محمد ابن عبد الوهاب کم چې د سعود سره مرګره شوی او دا بیا اوس چې دا کم دلته دا دغه دا شیخان په سعودي کې یو دا شاهان دي او شیخان دا شاهان چې دا سعود بچی دي او دا شیخان چې دي دا محمد ابن عبد الوهاب بچی دي دا دواړه طالبان دي دا زمونږ د بني صغیر د نوم احمد دی او د عربو د هغه نوم چې کوم دی محمد دا محمد او احمد د یو شیخ الحدیث د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دې دربار کې چې سبق وایي نو تاسو ته دا او دغه زمانه کې د ترکو حکومت او ترکیان خو ډېر ښه خلک دي خو بدعات خلک به راته نبي علیه السلام په قبر باندې به دا کولې او چا به پوجي کولې او چا به څه کولې نو دې محمد تپوسو شاګرد دی که نه چې دا خلک چې څه کوي دا څنګه دي هغه دا آیات وي استاد ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا کسان دا چې پیغمبر خدا پر قبر باندې لوبي کوي هلاک دی هغه شی چې دې پس کړي او باطل دی هغه چې دې عمل کوي دا بالکل سنت طریقې خلاف کار چې کوم دې پیغمبر خدا قبر سره کوي اوس الله احسان دې قبر ډېر زیات محفوظ دی هغه دیوال باندې کړي پوجي په پاسه ولاړی دې له ګوتې نشوي یو ځل ولاړو یو سړی راغی رومیانو سره دا رومیانو په قبر په دیوال سره راخو بس پوجي ورته راکا رومیان دیوال سره کوزي وځه
اتلې دی اوس کو ډېر ښه دی دا ښه کار دی ښه کار چې هر چا کو د هغې به حمایت کوي ناکاره کار چې هر چا کو د هغې به خلاف دا مې ته خبره وکړه استادي خبره مې ده قال غیر الله ابغيكم الها ویلی ورته موسی علیہ السلام آیا سوا د الله نه ولټوم او طلب کوم ستاسو لپاره معبود او فضلکم او دی الله غورواله درکړی تاسو لرا علی العالمین و مخلوقات الزمان ستاسو باندې دومره نه مکارام یې دومره نه شکر خلک یې چې کوم خدای د دنیا ستاسو په وخت کې چې څونه خلک موجود دي په ټولو باندې تاسو له فضیلت درکړی دی او د هغې منعم اعلی او د هغې خالق کل تاسو د هغه په باره کې دا خبرې کوئ چې زه له بلو ګورم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب دا مخاطب الله د یهودو سره کوي هغه واقعات کوي چې خلاص مې کوي تاسو لره د فرعونیانو نه يسومونكم قسطوي تاسو لره سوء العذاب په ناکار عذاب سره هغه ناکار عذاب سو نو تفسیري ورپسې دی دا هغه ناکار عذاب يقتلون أبناءكم وجل استاسو زامن لرا ويستحيون نساءكم وپریخود استاسو زنانا د خدمت دپاره او د بګار دپاره اب ورته ښځو ویلي که نه په دې غټایټو خلکو باندې ښځې ډېرې زوروري ښځو به ورته ویل چې دا ښځې موجې که سړي وژنئ تاسو به حکومت دی ښځې خو چا د حکومت ته شي ایستي نو دا هم وژنئ چې موږ له بګارونه کوو ګنې سړي به د بني اسرائیلو د هغې د سړو غلامان وو په دغه نوکران او ښځې د ښځو نوکران وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم او په دې کې یو ازمایش لوی د جانب د رب ستاسو نه د عظیمون صفت د بلاء دی اصل کې داسې دی وفي ذلك بلاء عظیم من ربكم خو چونکې آیاتونه ونونو په میم سره ګرځېږي نو ځکه داسې کار ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى عليه السلام قوم سره وعده کړی و چې کله الله موږ فرعون اخلاص کی تاسو به یو آزاد قوم په حیثیت دنیا کې راپورته شئ تاسو لپاره به بیا د یو آزاد قوم لپاره د یو قانون ضرورت وي هغه قانون به الهي قانون نو هغه الهي قانون به زه تاسو ته راوړم د الله دا وعده یې ورسره نو چې الله په بحر قلزم کې فرعون د خپلو خلکو سره غرق کړ او موسی علیه السلام او قوم له الله کامیابي ورکړه نو موسی علیه السلام کوتور ته ته او الله ورته چې راشه 10 ورځې به ته تېرې کړې تا ته به زه کتاب درکړم تمه به درکړم قانون به درکړم موسی علیه السلام 10 ورځې پس د خولې رسي د رجوع د وجې نه بدمزې شوې غوندې وه نو مسواک استعمال چې مسواک استعمال کو نو الله ورته چې موسی لس ورځې اوس ونیسي ستا میقات او ستا د میټینګ زمانه چې وه ما پړاو کړه 10 ورځې ورته ولیکه دا د پته نشته چې د روژهدار د خولې بوی ما ته د مشکو د عنبرو نه زیات خوږ دی دا خو د هغې خبره ده اوس زمونږ خبره وکړي کیسې موږ به مسواک استعمالوو که نه مسواک استعمالوو مسواک د هغې ځان لري شریعت لري زمونږ د مسواک پابندي نشته سهار یې استعمالولی شي غرمه او مازدیګر یې استعمالولی شي دا نه چې د ماښام ټیم کې ونه استعمالوي نور به استعمالوي او د هغې نقطه زه تاسو ته یم ما ویل یم د تاسو ته چې اصل کې الله ته چې کوم بوی قدرمند دی چې دا معده تشه شي د دې معدې نه یو وقفه غوندې راځي هغه وقفه د خولې نه وي په یو خولې راځي په دې وجه ورته خولې ویلې شوې ده خو نور دا د باطن د معدې د خالي کېدلو وجې نه د معدې د سوړ بوی راځي دا کوم چې غاښونو کې ډوډۍ یا غوښه مخه نښتي د دې دا بوی نه یادوي دې وجې نه د مسواک دې سره پابندي نشته
فتم میقات ربه 40 لیلة پسور شو وقت مقرر درب موسیٰ سلوی خرزی چیلا علتو استلا وقال موسیٰ بس موسیٰ علیہ السلام چکلتو نخبر رور دیلا خبر اوکرا وقال موسیٰ لأخيه هارون وموسیٰ خبر رور تا چی هارون دیتی بدل دید هارون اخلقنی بی قومی تا جانشین شاہ او نائب شاہ زمان پر قوم کی واصلح لی ادی قوم اصلاح کوا لدی گورچ خراب نشی ولا تتبع سبیل المفسدین او مو تابع کی گدلاری فسادیانو خبر زمانہ کی خلق دنیا ڈکڑا چرتا مفسدین خبر ہو نمانی اور چرتا مفسدین نے قوم خراب نکی ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه کله چې راغی موسی د پاره د الله وې زموږ ملاقات د پاره کوتو تا وکلمه ربه خبرې وکړې د سره پر ورګار ده قالا کله چې بر راس خبرې وشوي چې بس الله لګیا دی اگر چې نه د نور پر دی دي او دې ورته لګیا دی دا شوق دې بڑکاو شو ربا سے برائے راست خبر را سکے بغیر دواسیر پرشتی را لگر تزان مخائے گا قال ربی ارینی انظر الیک اے زمان ربا زان را تلگو خایا انظر الیک جرتو بورم قال لن ترانی وروا ویلی موسیٰ علیہ السلام اچھر مانی شدیدیت تمانی شدیدیت بدی دنیا کی مانی شدیدیت داستا بنیاد اوستا وجود دا اوستا دا آلات دا علم دا ټول حدیث او زه قدیمی په حدیث شي کې دا طاقت نشته چې قدیم وویني لن ترانی اهل سنت والجماعت اگه دا مسئله منگا کنو اشاعر دا وائی چې دا لن د پاره د تعبید دی ولو تعبیدی دنیوی دی یا دا لن برای تاکید دی او ځکه ووانه چې تعبید دی نو تعبیدی دنیوی دی معتزله وایي تعبیدی دنیوی او اخروی دواړه دی دې وجه نه هغوی د الله د لیدلو نه منکر دي حالانکه احادیث کې صفا راغلي دي نبی اکرم صحابو ته وایي داسې به الله وینئ لکه څنګه چې په پنځلسمې سپوږمۍ ناس په خپل ځای کې یئ او وینئ داسې به ټول الله ویني او هیڅ ازدحام به نه راځي چې یو بل ته ټیکه ورکړي چې هغه زما الله ویني نه انظروا ولكن انظروا الى الجبل لیکن وګوره دې غره ته نه وګوره زه دې ته لږ تجلی کومه فإن استقر مكانه پس کشر دا اگر چین شو په خپل ځای کې فسوف ترانی فزرد شت به ما وویني فلما تجلى ربه للجبل پس کله چې الله تجلی وکړه ظهور وکړه پروردگار ددا للجبل غرقا څومره ظهور وکړه د دوه قسمه روایت دي د دې کچې ګوتې د نیمې په انداز باندې تجلی وته الله یا د دې ګوتې د سرور وړې ګوتې سرور تجلی وته الله تعالی وکړه غرتا جعله دکا وګرځاو دلرا مات وسو او مات وخر موسی صعقا او پریوتو موسی علیہ السلام به هوشا غر اڑکیدو او بس دړې دړې شو موسی علیہ السلام به هوش پریوتو فلما فاقا کلچرا بیدار شو قال سبحانک ویلی پاکی دتا رزما ربا ترتو الیک دتا وما سمتاتا زب پوینو ما چی دین تاسو لیدل نشکی دے پدے سترگو مانی شکم حادثی دی وانا اول المؤمنین او اول یقین کنے پدے چی دنیا کی ندی دیکھی گی قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی ویلی اللہ موسیٰ تا اے موسیٰ یقین انزم ورقومتا پخلق باندی پخلو پیغامات سرا پخلو خبر سرا پخلو ما تیتکو والدی کتاب لرا و دی خبر لرا وکم من الشاکرین او شل کردر داننا دانیا بات عزبا بدرک شکر ادا وکتبنا له فی الالواح
لیکلو منگا در پارا پا تختو کی من کل شئین دا هر یو شی ضرورینا چنی بنی اسرائیلو سمرا شو دا ضرورتو اٹول پاک درشو موعظتا وعظا نصیحتو و تفصیلا لکل شئین او وضاحت او تفصیل دا هر یو شی در پارا و من قرطویلی و خصحا بقوة اے موسیٰ والدا کتاب دا پورا دا بقوة لرنا و ترجمه دا بعمل او بلا ترجمه بعزم و حزم و صمود والا دین پورا کلکوانی سی والا او امر قومکا حکمکا والقوم تا یا خل بحسنها چه عمل کئی بغدیرا بہتر خبر تورات بانی لکا تورات کی دو خبری دی دا وردا او دا ډیره وردا نو ورا حسنه دا او ډیره ورا احسنه دا نو ورته وایي چې په ډیره ورا باندې عمل کوو سوریکم دار الفاسقین زردا چې وهم تاسو تا کو نه فرمانو دغه فرعون دا کو دا بنگلا او دا ایوان دا بلګه زمانہ باز تاسو مې میراث پاتې شو تاسو پاتې دا سأصرفو عن آیات الذین یتکبرون فی الارض زردا چوا بڑو منگا د خپل آیاتنا کسان یتکبرون فی الارض چې ځان ګډګړي کوزمک کې به غیر الحق پر ناجایز سرا دا چونکی فرعونیان بدعتیانو او هغه بدعت داو چې الله رب العزت سره فرعون خدای منلیو بوتانی د بوتانو بدعت کړو سخه ورسره به دی ورونیو ودی وجنا الله رب العزت فرمایل زرد جواب ورو د خپل آیاتونو د فهمنا او د پوینا هغه کسان چې ځان غټ غني په مکه کې بنا جایز سره دایات ساتي چې کوم قوم بدعت کوي الله رب العزت اغید نمی خیر نه محروم کوي داږي وجدار چې بدعت او رسم ناکار رسمونه په دې وجه خراب دي چې اگر سنت رسول ذهني سي بیا هغه ته خلک سنت پر نظر باندې او پای باندې یو بل وایي او زمونږ د کتابونو مشران داري کړی دي چې ينزع عنه فهم القرآن د مبتدعين د ذهنوننا الله د قرآن فهم ورسي دې وجه په قرآن نه پوي ترجمه به کوي پويږي پیدا ويروا كل آية لا يؤمن بها كوني بهار نخيل قدرت لرا لا يؤمن بها ایمان په نراوړي ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا كوني لار د هدايت ننسي دې لار پاګې نه رواني ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا او كوني لار د گمراهي لار د بيدینه نسي دې لار پاګې روانيږي داوي چې د هدایت په لار روانيږي او د گمراهي په لار باندې ذالک دا روانګي په لار د باطل نه د لارې حقې به انهم دا بصور دې چې وټوي کذبوا بآياتنا اسم ضربه کومګه تو وکانو عنها غافلين او دې آیاتنا خبر والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون آگا کسان چې نسبت درو کوي آیتونو زمونږ ته دې می پوهه کړی دا الله آیاتونه نه دي دا زمونږ لپاره نه دي دا الله آیاتونه دي زمونږ لپاره دي خدا دې باندې وخت تیر شوی دی ولقاء الاخره نسبت درو کوي ملا ملاقات د ورځې اخره قیامت ته حبطت اعمالهم تباشر دي يعملون هل يجزون الا ما كانوا يعملون دې د بدل نه ملوي ورغا چې دوی څه کوي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار موسی عليه السلام چې کله راړو کوي تودا دیوال ته چیلو باسي او دیوا دیر شوی او سر یو فرض تر الله بوت کتاب ورکړي دلته سامری دو حضرت موسی عليه السلام شاګرد دی او کېدې شي خپل به خوشا کړی
ډېر داسې ځان یې دغه کړی دی نو ده داسې مداري غوندې نو هغه چې موسی علیه السلام د منځه ووته د فوراً د بني اسرائیلو زنانو ته تقریر وکړو ورته ویلي بیماري شروع شوه قوم کې د خدای امتحان و ازمایش و ده ورته وویل چې څه وکړئ یا کاري تاسو له خپلو نیکانو نه راوړي وو د امتحان به څه وکړئ دا ناجایزه کاري دي زما خیال دا بیماري دی ورته کاري راټول کړو زما زه یو کار کوم او دوا به وکړو دا بیماري به خدای وکړو نو هغې ولا کاري راټول کړو د دیګونه باندې ویلي او په ځمکه کې یو کالم ساز کړي سپي او هارون علیه السلام یې راوست ته دوا وکړو زما یو مقصد دی چې الله تعالی یې سره کړي خدای پاک یې څه غواړي وکړي هغه دیګونه چې باید کې واړول د هغې نه دغه ساز سپی ساز او باید کې داسې یو تکنیکي کار یې کړی و چې هغې به داسې غرار غوندې کوو او غرار به رسکي د اواز په شان ته راغلی اگر چې ما دا لیدلي دي چې عبدالله بن عباس وایي چې صاره لحما و دما وینې او غوښې ته صادر شولې الم یروا انه لا یکلمهم ای نه ګوري دا بني اسرائیل چې انه داسې لا یکلمهم دې ورسره خبرې نشي کولی دا سم خدای دی چې خبرې نشي کولی ولا يهديهم سبيلا او نه خوني شي دوی ته لار د درست لار ورسره خدای دی اتخذوه من يريد سكينر په خدای باندې وکانو ظالمین دوی ظلم کوونکي زیاتې وکړه چې ضرب المثل په حیواناتو کې په کمقلتوب کې د غوا بچی دی او هغه ته دوی خدای ویل ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا کلا چې وغورځول شو د عسکرو په لاسونو دوی کې معنا دا ده چې کله دا خبره وشوه چې هلکه دا خو دغه دی دا موږ غلط شو ګینې نو سقط فی ایدیهم دا کله چې وغورځولی شو نو دوی په لاسونو کې دا یعنې دوی پرې خپیمانه شي دا سړی چې خپیمانه شي نو دا سر روانې دي لاسونو ته راښکته کړي ورأوا انهم قد ضلوا ورأوا دوی ولیدلو چې یقینا دوی ګمراه شو په دې باندې قالوا ویل دې قوم لئن لم يرحمنا ربنا که مهرباني ونکړي په موږ باندې زموږ پروردګار ویغفر لنا وبخښنه ونکړي موږ ته لنکونن من الخاسرین نو شو به موږ د تاوانیانو نه ولما رجع موسی الى قومه غضبان آسفا کله چې واپس موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان غصه او آسفا ډکو د غم نه التا موسی علیہ السلام ته الله ویلي چې موسی ته قرآن او ستا قوم سامری گمراه کړو نو موسی علیہ السلام ته دومره اثر ونه شو مفسرین ویلي کله چې راغی او دا قوم یې ولید او څنګه اثر په سره روان و ځکه چې لیس الخبر کالمعاینه خبر دون اثر نه کوي څومره چې سترګو لیدل اثر کوي کله چې واپس موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبانه غصه او آسفه ډکو د غم یعنې دا یو طرف ته غصه ده او بل طرف ته سخت خفګان قال بئس ما خلقتموني من بعدي ډېر دوی ویلي ډېر بد دی هغه چې تاسو خلافت کړی زما وروسته زمانه ډېر ناکاره جانشیني زما تاسو کړې ده عجلتم امر ربکم عجلتم آیا تاسو تلوار کوئ تلوار کو کړله د حکم د خپل پروردګار نه ما لا تاسو کتاب دی راوړی زه لا دوباره نیم راغلی والقى الالواح او دا تختې وغورځولې غضبا لله د خدای لپاره غوسه شوی و ځان نه پوهېده د تورات هغه تختې وغورځولې واخذا برأس اخیه او واخذا او وینیو سر د خپل ورور یجره الیه ځان ته راکاږي
بل ځای کې راځي ګیرې نه موني په یو لاس د سر نه او په بل د ګیرې نه او راکاږي ځان غصه کې راغلی جلالي پیغمبر دی چې تا دا قوم داسې دا لوبې کولې ته ما پسې نه راتللې نو دا بل ځای کې به راشي واخذنا الالواح را روان دي نو دا امام رازي رحمت الله علیه خبره کړې ده چې معرفت شي معاد شي معرفه ثاني عین اوله هم ذاتا او هم وصفا نو دا چې څنګه پریوتې اړو باندې شي اگر چې دا هم مفسرین لیکلي دي چې ستاسې څه تختیمات شوي او پای کې څه هدایت او تعلیمات هغه اوچت شو واخذ براس اخیه وینو سر د خپل ورور یجر الی ځان ته راکاږي قال رور ورته وایي حضرت هارون علیه السلام یبنا امي یا ابن امه یا ای زما د مور زویا د پلار نه هم دی خو دا مور د دواړو پلارم شریک او مورم شریکي خو دا مور ډېره زیاته په مینه او محبت کې مخکې او د دې وجې نه په حدیث کې هم دا دي چې ته چا سره احسان وکړه مور سره چا سره مور سره چا سره مور سره بیا چا سره اباک ثم ادناک د دې وجې نه مور ورته ترحم د پاره چې موسی را باندې رحم وکړي ان القوم استضعفوني یقینا قوم زه کمزوری کړی وما وکادو یقتلونني قریب و چې زه وجلې وې ټول خلک د صابري شاته ولاړو او ما خپل وس کړی دی ما امر بالمعروف و نهی عن المنکر کړی دا خو چونکې اکثریت د هغوی قریب و زه به وجلې وې او هلته چې ویل ته ما پسې راتلې ولې نه نو دې وجې نه درته چې تا ویل چې بنو اسرایل دې دوه ډلې کړه ډلهبازۍ خو ډېر ناکاره شی دی که نه فرقه واریتونه خو تباهي ده دا ولا تجاهنا فلا تشميت بالاعداء مخشاله کوه په ما باندې دشمنان هغه مخالفین چې ما سره دغه کارم کړی دی اوس یې ته را باندې خوشحاله کوي ولا تجعلني مع القوم الظالمين مگر دو ما دا قوم ظالم سب مرګرتیا کې د دوی مرګره نیمه موسی علیہ السلام موسی سره شو وې شرور څه مې خطا نه و چې کبه دې کړه مالک راخ کو سر نه وګیرینا قال رب اغفر لي ولأخي موسی علیہ السلام اے زما ربا بخنو کی ماتا او ماتا وادخلنا فی رحمتک او دن کې موږ را په خپل مهرباني کې وانت ارحم الراحمین د ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه وصلی فرمایي ان الذين اتخذوا العجل یقینا هغه کسانو چې نیولې اسکی در په خدای باندې اتخذوا العجل معبودا نیولې اسکی په خدای سره سينالهم غضب من ربهما زردا چې ورسیږي تا وساره جانب رب دینا وذلة في الحیات الدنیا او شرمندگی په ژوند دنیا کې وكذلك نجزي المفترين تکسی بدل ورکو منگا رضان سازم کتا دا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلی کہ دی توبہ با علی قبلی کی کہ کم کسان دسکی عبادت کڑے دے اگر کینی اور چانے دے کڑے اغیرہ شد سرونتی ہوئے دیس نرے خودی وریز رالا اور بس اگی تولی رواقی سے سرونتی وحال دیس دا وزلت فی الحیات الدنیا دکلا چې توبه بغیر د قتل نه معاف الله نه معاف توبه نه قبلې د بغیر د قتل نه او دغه رنګي ذلیل او خوار الله په دنیا کې چې د نومي یهودي با حکمرانی په دنیا کې دي او همیشه لپاره د فقر پاکي اظهار وکړي دا کو ذلتون کې راټولې خبرې پرتې دي او جواب ما تاسو ته کړی ولوري چې دا کوم حکومت خلک اعتراض کوي چې قرآن ویني شي کېږي اوس حکومت نه مالدار دی حکومت دی کله د امریکا او د برتانیې او د روس وسلو ډیپو دي زمینټ ته درکړه بیا دا ته ګور چې مجاهدین ورسره چلے زکوای وکذالک نجزي المفترین دک سی بدل ورکو منګه
دکسی کم خلق چې ځان سازول کوي دا بدعتیان د بدعتیان دا بدعتیان د مفترین نه راغلي لوی مفتری پر رسول الله باندې بدعتی دی چې د ځان په اسلام کې د نیکی کارونه وباسي پیغمبر خدا نه دی کړی صحابه نه دی کړی پیغمبر خدا نه دی ویلي الله نه دی ویلي او دې ځان وباسي د خیال دار چې دین کمزور نیمګړی دی زیږي پورا کومه والذین عملوا السیئات کسان چې عمل د بدو کوي ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسي وسردینا وآمنوا ایمان راوړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رستا رسلینا بخونکې مهربان دی ولما سکت عن موسی الغضب کلا چې کلا رشوا د موسی علیه السلام غصه سکت په معنا سکنه باندې دی اخذ الالواح روای وستری هغه تختو لرا وګوره التوي والقى الالواح عمل ته معرب دی په بیا متعرب یو سره او دلته واخذ الالواح امر ته ورکېدل ویل دا اصول کې موږ طالبان ته وایو چې معرفت چې معاد شي معرفت ثاني عین کولای نو دغه تختې په کیفیت باندې وي چې نو ماته شي او زموږ د کرای د خدای چې تورات نه ماته شي چاړو ماته شي وفي نسختها ونسخات دي تورات کې يهودن رهنمایي وا ورحمتا او دا سبب مهرباني وو للذین هم لربهم يرهبون دای کسان د پاره چې دي د خپل پروردگار نه یریدونکي واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرشوه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنه تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسى عليه السلام دا اسقيطاته ختم شوا اوس الله تعالی ته د عذر پیش کولو لپاره سپین روبي مشران خيار چې ستوای دا ویا کسان ځان سره مرګري کړو او د الله نیولټي مغیستو د ملاقات لپاره حل کړه چې عذر وکي الله ته چې الله دا مونږ کې دا پویو او بیکار خلکو دا حرکت کړی دی پوی خلکو دا حرکت نه دی کړی ربا مونږ معاف نو واختار موسی قومه 70 رجلا ورکه موسی علیه السلام د قوم خپل ناویاتنا لمیقاتنا زمونږ د ملاقات لپاره هغه چې دلاله موسی علیہ السلام سره الله تعالی خبرې کوي دوی چې موږ هم دا خبرې وارو خبرې مو اورېدې چې کله دا تیر شو او وریځه پورته شو نو دوی ویل چې نه موسی په دې کار نه کیږي ارین الله جهرتا خدای را ته پړاګ او خای چې ویني نو علوي د سرونی تندر راغی او د یونیول او غون مړ شو موسی علیہ السلام جاړ شي ربا دا خمار قوم خيار راوستي دي خيار ور خلق او دا دلته امړ کړو دا ولې زم مسکی وجلې او دی بری وجلې دغه بوختان تراش قوم ته څه جواب ورکړو نو الله بیا راځي مفسرین وایي چې دا اله غورو دا له بني اسرائیل او غورو الساداتیو چې دا عام وسنګو نو عام دغه د دنیا چې په شر باندې راوستي دا کوئی ځامن دي کنه نو کله چې دا کار په ما خاص امور رشوت او کله چې دوی لرا زلزلې تندري आवाज راغی او د ازمکم په خوځې درا قال ربي لو شئت اهلكتهم ویل موسی علیہ السلام ای زما ربا کستا خوشوي هلاکړي وې وې دې زما مرګ الله من قبل مخدینا پکلی کی وای ایو صبر والا کړه وې اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ایت هلاکای په سبب دا باندې چکري موږ کی بیو قبانو ان هي الا فدار مگر دا استا اختبار امتحان دې تذل بها من تشاء گمراهی په ذریعہ دې مثال باندې او دې فتنه باندې باز خلق لرا
और हिदायत के परिवानी बाज़ खल्क़ुता अंत वलियुना तुमंग का साज़त रवाई फस्फिर लना वरहमना बखना वक़त मंगता रहमकुम वानी व अंत खैरुल गाफिरीन तादीर खुद बखुन कुना बखुन कई वक़्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना बुरी का मंगला फिर दुनिया की हालत व फिल आखिरा दा बाबुल इक्तिफारी व फिल आखिरति हसना इक्तिफादारी और लफ्ज़ दो जगहों के बकार दे लकवक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना दी बाबुल इक्तिफारी द कुरान को उसूल की चदा कल कलबा नाटके मख्य जिक्र की रुस्तबा इक्तिफा की और कलबे रुस्त जिक्र की मख्य बा इक्तिफा कही था इन्ना उदना इलैक यकीनन मंगराजी शुरू कर रब्ता वापसी जरूर करता काल आज़ाबी उसी भी मन शाअल्लाह और वेले अज़ाब जमा रसूल परिवानी शहादत खुशी व रहमती वसअत कुल शै और मेरा भारी जमा पर खला हर युसिस्ता फसाद तो हालिल लदीन यतकून जरदाचो बरी हमारी खरी मेरा भारी नदा कसान पारा यतकून चेरीद अल्लाहना व युतून ज़कात और कई ज़कात रा ज़कात वर कई और सफाई रखल आक़िदे और अमल कई नाम माना ये ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून और कसान चीज़ी पायतुन ज़मान यकीन कौम की अल्लज़ीन कसान यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यज़अउ अन्हुम इस्रहum वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अगर कसान की ताबेदारी कई द रसूल दा रसूल बनिस्बत अल्लाह तरफ था रसूल दे और नबी दे पर निस्बत सर कौम था नबा न खबर वर कौन के दे दा अल्लाह तरफ ना कौम था कौम पर निस्बत नबी दे दा अल्लाह पर निस्बत बाद रसूल दे अल उम्मी चागा चरता मदरसे तले और चरता उस्ताद से घोड़ा नदम आता कई उम्मी माना दादा अल्लज़ी अगा नबी उम्मी रसूला चिमुमी तुई मुमिदाय अहली किताब वगैरह मकतूब इंदहुमा लिखले शवे तुई सरा फिल तौरात व इंजील तौरात वाले को तौरात की मुमी इंजील वाले को इंजील की मुमी यअमुरुहुम बिल मारूफ व हुक्म कई बात तदने कई और बदई बदील मुनकरात व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात और हलाल बात इला रिस्कुना चिकम पाक और साफ दी व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस और हरामई बाई बयान द हराम व कई दीता अगर पलित शैना ख़बाइस चपड़ागा हराम न दे कमाता सवेली को जदे दान की खल्को दगा शुकुर नोम दे लादरा वस्ते रे कौन फुज वर दवाई पार होगी वो यज़अउ अन्हुम इस्रहुमा और लड़कई दिन बिना का पूजन दी वल हलालती और तकुना का कर ताले शिकरीवानी हुलता जाहिलियत पर खपल मजबून की फल्लज़ीन आमनू कसान ची मान रवड़े भी पैगंबर व अज़्ज़रूहु पैगंबर ताउन इमदाद कई और पैगंबर इज्जत कई व नसरूहु इमदाद कई व तबअुन नूर अल्लज़ी और ताबिशवी इधर नूर हगे उनज़िल माहू नाज़िल शवे पैगंबर सरा कुरान की नूर आयो ना मुनव्वर दे मुनव्वर उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून दा कसान दी कामयाब दी कुल या